پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي رغم انف رجل وی هغه سړي د پوزه د خاورو کې خاک الوده شي خړه شي چې ذکرت عنده فلم يصلي علي وی هغې مخې ته زما نوم ذکر کړی شي او هغه په ما باندې درود ونه وایي. نو علماو لیکلي چې رغم انف رجل دا معنا چې د پوزې په خاورو سره خاک الوده شي خړه شي دا مطلب چې خدای دا ذلیل کې هغه سړی چې هغې مخې ته زما نوم ذکر کړی شي هغه په ما باندې درود ونه وایي. اوس تاسو خپل ځان سره خپله سوچ وکړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم اخیستلی شي او ته درود نه وایي او خیری درته چا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت خیری وکړي او هغه خیری الله پاک قبلي نه د کله هم نشي کېدلی. او بل روایت کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اب البخیل صحابه کرامو ته فرمایلو وی بخیل هغه سړی دی الذي ذکرت عنده فلم يصلي علي چې زما نوم د هغې په نه هغه پر مخکې ذکر کړی شي په ما باندې درود ونه وایي دا بخیل دی. یو خو د پیسو اعتبار سره بخیل دی پیسې نه خرج کوي او یو بخیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته ویلی دي چې هغه مخې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کړی شي او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې صلی الله علیه و آله وسلم یا صلی الله علی النبی الکریم یا چې کم د نور د درود ولا صیغې دي هغه استعمال لکي هغې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخیل ویلی دي. او بل یو روایت کې راغلی دي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه غالبا د هغې روي دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس سرالو اعلان یې وکړو الا اخبرکم من ابخل الناس تاسو ته وښیم چې څوک د خلکو کې ټول نه زیات بخیل دی. صحابه کرام ورته ویلو یا رسول الله ولې نه وښیه قالو بلا ولې نه یا رسول الله بلا یا رسول الله دغه موږ ته وښیه ابخل الناس څوک دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیلو چې هغه سړی الذي ذکرت عنده چې زما نوم د هغې مخې ته ذکر کړی شي فلم یصلي علی هغه په ما باندې درود ونه وایي فذلک ابخل الناس دا د خلکو کې ټول نه زیات بخیله دغه سړی دی. دیو جنه زما مسلمانانو تاسو چې مجلس کې کینی کغه د تبلیغي ملګرو بیان وي کغه د یو جمعې خطبه تقریر ولې نه وي یا عام طور باندې یو عالم خطابت ولې نه خطیب ولې نه یا دستربندي ده یا بل یو پروګرام دی اصلاحي پروګرام دی یا اجتماع ده خانقاهي اجتماع ده یا د تبلیغي اجتماع ده هغې کې چې کله کینی نو شروع کې درود شریف وایه چې کم از کم دی وعید کې نه راځي نه ابخل الناس کې وي نه بخیلو کې وي او نه رغم انف رجل کې داخل نه وي کم از کم دا به وایي. او یو روایت کې خدا راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما نوم واخیستلی شي چا په ما باندې درود ونه ویلو نه خاطئ طریق الجنه دې سړي نه د جنت والا لاره غلطه شوه دومره پورې وعید راغلی. دیو جنه زما مسلمانانو موږ نن عزم د دې خبرې کوم چې زموږ ستاسو د ژبې دا د همیشه په درود شریف تر و تازه وي دا د الله په ذکر سره هر وخت لمدي وي هغې کې درود شریف هم شامل کړي کم از کم روزانه سل ځل کم از کم اور که نه وي 300 ځلې او که نه وي 3000 ځلې. مفتی شفیع رحمت الله علیه به فرمیلو چې داسې جمعې ورځ نه دی تېره چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې 3000 ځلې درود شریف نه وي لیدلی. دا زموږ اکابرو ترتیب و دې دپاره به انشاءالله تاسو دا عزم کوئ چې اوسه پورې مو درود شریف نه دی ویلی کومه کوتاهي ده نه شوي هغې باندې توبه استغفار وکړو او نور خپل ځان دپاره دا اهتمام جوړ کړو چې انشاءالله زه به روزانه یو خپل اوقات یو وخت وباسم چې هغې کې زه صرف د درود شریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لیږم او که نه وي سفر ته روان وي هسې ګاډي کې ناست فضول غیبتې کوي خو درود شریف وایه که نه بل ته لاین کې ولاړې بجلي بل دی ګیس بل دی فلانکی بل دی لاین کې ولاړې خو درود شریف وایه که نه یا یو اسپتال ته لاړې انتظارګاه کې ناستې هسې سوچونه کې غیبتې کې خو درود شریف وایه که نه نه زموږ ستاسو د اوقات د درود شریف سره مزین شي دا معطر وګرځېږي نه انشاءالله د دې اهتمام وکړو چا دا نیت دی چې انشاءالله زه به روزانه د درود شریف اهتمام کوم کم از کم انشاءالله 100 ځلې 300 ځلې 1000 کم از کم 100 ځل دې نه مخکې چې څومره ویلی شي د هغې اهتمام وکړو ټیک دی که نه انشاءالله.